شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو تاسو به یو ویډیو کتلی زموږ د دغه فیسبوک د آی ډۍ نه چې دا ماشوم د کور نه لاپته دی او د مور او پلار په تلاش کې د ده دپاره موږ یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وچلوله. حتی چې هغه ماشوم نن پلار ته زه میلاوم اوس د خپل پلار سره د کاټلنګ کټي ګړی د علاقې دی دغه ماشوم. پلار یې ډریور دی. ما چې اوس کله رابطه وکړه چې په دغه کې مو بونیر کې درځم دغه ماشوم تاسو ځان سره وساتئ. په دغه ویډیو کې ګورئ دی چې کله موږ ته میلاو شو د هغه شاټ تاسو کتی شي چې په کوم حالت کې دی موږ ته میلاو شو. اوس چې دی موږ کله پلار سره میلاو نو دغه خوشحالي به هم تاسو وینئ او ډېر خوشحاله دی. خپل پلار ته میلاوي، خپل مور ته به میلاو شي، خپل کور ته به میلاو شي. خو د دې ویډیو ریکارډ کولو مقصد زمونږ دغه دی چې کله داسې ماشوم دا تاسو ته ښکاري په سکرین په دې چې په کور کې چیک اینډ بیلنس نه وي په ده باندې تاسو نظر نه ساتئ چې یاره ته چېرته لاړئ چېرته ووتئ کور نه اوسي که نه ماشومان او بیا په ورځو غیبي. تاسو ګورئ په کې پي کې کې لاتعداده داسې د ماشومانو واقعیات نه چې ماشومان د کوره بېدرکه چې بیا ګوري چې ته په نالۍ کې پټي کې په سړک کې دغه ماشومان مړه پراته وي. نو خدای مه کوه چې دغه ماشوم د غلطو خلکو په لاس ورغلی وي او خدای مه کوه وجلی وي څه نقصان یې ورسولی وي. نو دا خو د مور او پلار د زړه غوښې دي چې په مور او پلار بیا څه تېرېدی. نن زه ده ته او د ده دغه کور والو ته هم خوشقسمته یم چې دغه بچنګې ورته میلاویږي او صحیح سلامت. نن سبا چې کوم دور دی تاسو ته ښه پته ده چې ماشوم د کور ووتو نو بیا به یې لاش راوړی د کور ته تشه ډوکې به یې راوړی یا به سیزلې بدن راوړي. موږ کوو داسې پروګرامونه په پښتونخوا کې چې کوم ماشومان هم بېدرکه کېږي د هغې حوالې سره موږ پروګرامونه روان دي. دا درېیم ماشوم دی چې کور ته راځي او د هغه پروګرام موږ ریکارډ کوو. نو د ده والد صاحب را روان دی په لږ ساعت کې صرف د والد صاحب انتظار دی به موږ خپل پلار ته حواله کوو. په دغه شیشه به یې تاسو ته ښایي موږ سره اوسئ. پلار ته دې میلاوم صحیح ده خوشحاله یې که نه وختي دې ژړله اوس خوشحاله یې وخانده شه بیا به راوځې له کوره. کتونکو ماشوم دی په خبر نه پیږي بهرحال د کوره راوتی دی. موږ هم ورته ډېر نصیحت وکړو خو چونکې هغه چې کوم نظر په ده د پلار او د مور په کار و هغه په ده نه دی شوی ده به داسې قدم نه اخیستو چې د کوره یکې تنخوا راوتو. نو پلار سره لږ ساعت کې خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. شنو جامو والا دی پلار؟ قدرمنو ماشوم په مخ خوشحالي ده خندا ده ځکه چې پلار ته به میلاویږي او پلار یې ګورو چې د ده په هکله د ده پلار څه وایي چې لاپته نو ماشومان د زړه غوښې د مور او پلار نن یو بچی خپل پلار ته میلاویږي لاپته چې د پلار احساسات جذبات یې څه دي نو دا به تاسو نه نه دا د مختیار لا روان دی. السلام علیکم. السلام علیکم مختیار لا څنګه جوړی ټیک ټاک ښه بچنګې دې تا ته میلاو شو او ته ډېر خوش قسمت دی. بالکل څنګه ښه صحت دی الحمدلله. تاسو ته د دې ویډیو مقصد زموږ صرف دغه دی چې په خپل بچي باندې نظر ساتئ. نن سبا داسې وخت دی موږ لاتعداده پروګرامونه داسې وکړه چې ماشوم د کوره بېدرکه شي چې ګورئ په سهار له بل سهار له په نالۍ کې په پټي کې په لښتي کې د هغه لاش پروت دی. نو مور او پلار ته به روغ نه میلاویږي مړ نو نه ته ډېر خوش قسمت انسان چې تا ته خپل بچنګې ژوندی میلاو شو او دعاګانې کوه دغه ملګرو موږ سره مرسته کړې ده په دې کې. بالکل جی ستاسو ډېره مهرباني ستاسو را ټیم ستاسو ډېره مهرباني دي. تا چېرته تللی و چې لږ مختصر زه خو بونیر ته تللی وم او دا زوی چې مې و نو دا زما رسخر کره تللی نو بیا به رايي د کور نه به راوتې نو زه خو بل ځای وم بس تاسو را سره خبرې وکړې نو ستاسو په رابطه باندې بیا یاړې مزدوري کوئ خپله او جی او د مور سره تللی و د زیم ته نیکه او جی نیکه کره تللی نو هلته اوس رابطه مو شو مور ته مو ویل چې یاره ماشوم او بس هغه وکړې مې ورسره رابطه وکړه نو بس اوس او بیا ماشوم ژړل ډېر هلته په دوکان کې موږ سره موږ بیا هغه خپل چې اوبه وکړه خو بهرحال ډېر زیات خفه و مور او پلار نه لري نو خوشحاله دی خوشحالي ده او جی بالکل پر جی لکه ماشومان خو ګلونه دي او احتیاط یې پکار دی او دی خو نه پوهېږي والدین خو پوهېږي خو زما خو مجبوري دا وه چې زه کور نومه جي تلو مې بونیر ته او چې رالم نو تاسو را سره په موبایل باندې خبرې وکړې ما چې تاسو سره کله رابطه وکړه تاسو ته پته وه چې یاره ماشوم بېدرکه شوی که نه جي نه ما سره رابطه نه وه نه هېڅ پته راته نه وه دغه ټایم خبر شو او جي بس تاسو خبر مخکې چېرته وتې و کور نه دی نه جي نه هېڅ کله به وتې کیدای شي هغې والو یا دغه شی کیدای شي د دې را وجې لکه راوتې و که نه او جي او مصطفی څنګه یې بچیه کور نه ولې راوتې وې بالپن لرې که نه ولې راوتې وې ماما خو والې نه وي د هغې په وجه کور نه راوتې وې
قدرمنو کتونکو زه به دا خبره لږه وکړم لږه مخکې بوځم چې دغه ماما چې کله رالی دکان ته نو د ماشوم نه یو څپېړه ایستې زما په دې اړه اوس هم پرته ده ځکه چې زما سره رشته کې نه و یعنې ماشوم خدای راستي که ورته ټینګېدی شوم ما چې زه د په ده راباندې کړم ویې وم لکه داسې ماشوم چې دا د مینې شی دی د زړه ټوکړه ده د دې پلار نو پکار ده چې خپلو ماشومانو سره مینه وکړو محبت ورسره وکړو ماشوم که د کور نه بېدرکه شوی دی نو دلته چا مینه هغه شان نه ده ورکړې ځکه د ماما د کور نه راوتی دی د پلار د سایډ نه به دته ښه کافي مینه میلاو شوي د پلار مینه خو د بچي سره دومره وي چې د هغې څه حد نشته تاسو چې رنګ وکړو تاسو وي دغه شان ماشوم دی تاسو خبرې کوئ ما د مختیار خبرې کوم تاسو یاره ماشوم دغه شان دی نو ما وي مصطفی نوم دی جی نو ستاسو په رابطه باندې خبر شوم زه نو زه را روان وم خو د اړه نه مې یو الله خبر وکړه نو ما چې خدای پاک دا لاسنګ چې دا شکر دی چې لکه مسلماني ده او د خیر ستاسو غونډه کې کسانی نو الحمدلله چاته به لکه څه پرابلم نه میلاویږي انشاءالله انشاءالله زموږ کوشش دی چې څومره ماشومان په پښتونخوا کې لاپته دي دا درېیم ماشوم دی په دې هفته کې چې را پیدا کېږي موږ یې کور والو ته رسو زموږ به کوشش جاري او په خپلو بچو باندې دغه شان نظرثاني وکړي چې ماشوم هم د کور وځي رویې ورسره لږې نرمې کړي ماشومانو سره په مینې محبت سره پیش راځئ چې ماشومان ستاسو د کور نه یرندک نه جوړېږي چې خپل کور ته یې بوځي چې ماشوم خوشحاله چې داسې نه چې یاره کور ته نه ځمه لکه چې دا ماشوم چې کله ماما رالی دکان ته نو ما ورسره کوو یو خو د هغه رویه ډېره سخته وه بل دنې څپېړه ویسته ډېره زیاته تیزۍ سره نو دا ماشوم دوم نه ویرې چې زه ماما سره نه ځم نو ما یې والد صاحب ته راوکړو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ څه ځای پورې تاسو راشئ څه ځای پورې به زه درشم دا ماشوم تاسو ته حواله کړم نو خپل بچي په پیار محبت سره رالوي کوي چې چېرې ستاسو بچي هم تاسو نه ورک نه شي او بیا چې ته په کنډر کې یا په پردي پټي کې لاش نه پیدا کوي همدې سره خپل کوربه جلال صاحب له اجازت ورکړئ په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ الله پاک